السلام علیکم ملګرو. پېښور زلمي له ملتان سلطان په کوالیفایر میچ کې یو غټ شکست ورکو. یو ډیر ایزی میچ ملتان سلطان وګټلو. د پېښور زلمي نه غټه وجه دا و چې پېښور زلمي ډیر کم سکور کړی و. ملتان سلطان فائنل ته کوالیفای شو د پی اس ایل 2024. خو پېښور زلمي سره اوس هم بل چانس شته دی. پېښور زلمي لا بهر شوی نه دی. یو میچ ولا بل هم شته دی. ابه یا اسلام آباد یونایټډ سره راځي او یا به کوټا ګلیډیټر سره راځي. ځکه اسلام آباد او د کوټا الیمینیټ میچ پاتې دی. آی کې چې کوم ټیم وګټي به پېښور زلمي سره سیمی فائنل کوي. که پېښور زلمي وګټلو نو فائنل به بیا ملتان سلطان سره راځي. وګورو چې هغه میچ څوک ګټي. د اسلام آباد میچ پېښور سره راځي ورکنه د کوټا میچ پېښور سره راځي. دا به میچ نه پس پته لګي چې د الیمینیټر میچ نه پس پته لګي. خو اسلام آباد یونایټډ ته چانس شته چې دغه میچ وګټي ځکه اسلام آباد یونایټډ په وینینګ ټریک باندې روانه ده. خیر هغه بعد کې خبرې دي، هغه دغه میچ خبرې دي. اوس په موږ په دې میچ باندې خبره کوو. دا بیګا چې کوم میچ شوی دی او پېښور زلمي پکې یو غټ شکست خوړلی. پېښور زلمي نه دا میچ په 1900 اور کې ګټلی شوی دی. په 9 وکټو باندې ملتان سلطان دا میچ ګټلی دی. راځو د سکور کارت طرف له تاسو لښکاري چې پېښور زلمي کړي دي 146 رنزونه. 9 کلاډیان یوټ شوي دي. 6 ورونه مکمل وهلي دي. بیټینګ فلاپ شوی دی. بیټینګ چا داسې خاص نه دی کړی. سعیم ایوب په 1 رن باندې اوټ شوی دی. بابر اعظم په 42 بال 46 رنزونه کړي دي. محمد حارث چې کوم دی یو ځل بیا فلاپ شوی 14 بال 22 رنزونه کړي. حسیب الله 5 بال 3. کیډمور هم دا ځل په پی اس ایل کې صدا سه خپل اننګز نه کړي. 24 بال 24 رنزونه کړي دي. چونکه پیچ دا سوچ چې سپینر د پر ډیر زبردست پیچ او تاسو له معلومه د رضوان بیا سپینران څنګه استعمالي. په ډیرو سپینرانو باندې بالینګ کړي دي. افتخار پکې هم بالینګ کړي. خوشدل پکې هم کړي. اسامه امیر ورسره سپیشل بالر دی. نو راځو هغه په بالینګ باندې خبره کوو. خو پیله د پېښور زلمي دا بیټینګ وګورئ. پاول 11 بال 12 رنزونه کړي دي. پال والټر 11 بال 14. عامر جمال 3 بال 1 باندې وټ شوی دی او لیوک وډ 7 بال 14 رنزونه کړي دي. 200 سټرایک ریټ سره پکې صرف لیوک وډ بیټینګ کړي دي. اوس راشي د ملتان سلطان بالینګ وګورئ. ډیوډ ویلې 4 اوور 31 یو وکټه. خوشدل پکې هم 2 اوور کړي چې 19 رنزونه ورکړي دي. محمد علي 2 اوور 13 یو وکټ. کرس جورډن 4 اوور 28 2 وکټي. افتخار 2 اوور 9 وکټي یو نه دشتي. اسامه امیر پکې یو ځل بیا خپل بالینګ کړي چې 4 اوور 14 رنزونه ور 2 وکټي اشتلې دي. عباس افریدي 2 اوور 21 او یو وکټه پکې عباس افریدي هم اشتلې ده. اوس کوم راشو د ملتان سلطان بیټینګ ته او د پېښور زلمي بالینګ ته. نو زلمي صدا سم امپریسیو بالینګ نه کړي. خیر دومره رنز ډیفند کېدل هم نه په دغه ګراوند باندې په دغه پیج باندې سهار چې کوم ویډیو تاسو سره ما شریک کړی و د میچ حواله سره. نو هغه تاسو لاله ما ویلو چې پېښور زلمي 160 165 پورې سکور کوي. نو دا ملتان سلطان ډیر په اسانه باندې چې سکول شي. ورکچري 80 90 ته ورسولو نو بیا ملتان سلطان لا چانس مطلب په لګ مشکلات جوړې دي شي. 190 او 180 سکور پورې پېښور زلمي کو. او پېښور زلمي 160 له هم سکور رسولو. او ما 147 باندې ورشي وږي چې دا ورپسې ملتان سلطان په 1900 اور کې چې اسکړي دي. نه بالونه ته هم سپیر پاتې شوی دي. او وکټو باندې دا میچ ملتان سلطان ګټلې دي. یاسر خان پکې خپل بیټینګ کړي 37 بال 54 رنزونه. رضوان 21 بال 15 رنزونه. عثمان خان 28 بال 36. چارلس 17 بال 11. افتخار پکې 8 بال 22 رنزونه کړي. افتخار پکې همیشه طوفاني اننګز کوي. اوس کرا شوم د پېښور زلمي بالینګ ته مهران ممتاز 4 اوور 28 یو وکټ. لیک وډ 3.3 ورکړي چې 3 رنزونه ورکړي. وکټ یوم نه دشتي. سعیم ایوب 4 اوور 17. سعیم ایوب پکې ښه بالینګ کړي خو وکټ تر لاسه نه راغلي. پال والټر 1 اوور 13. عامر جمال 3 اوور 23 یو وکټه او سلمان ارشاد 3 اوور 28 یو وکټ اشتلې ده. نو پېښور زلمي میچ بایلو دا کم کوالیفایر میچ فائنل تر کوالیفای کېدو میچ. خو فائنل ته ملتان سلطان کوالیفای شو. پېښور زلمي سره یو بل چانس هم شته. ګورو به چې پېښور زلمي دغه چانس نه فائدہ خلی کنه او میچ چا سره راځي. دا به د اسلام آباد او د کوټي میچ نه پس پته لګي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.